د دې وظیفې دا ټایم دا په کال کې یو پرې راځي. کم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به مالامال کړي. یو سړی رالی حضرت علی رضی الله تعالی عنه له ورته وفرمیل چې ای علي رضی الله تعالی عنه دا راته ووایه چې زما دعاګانې نه قبلیږي، زه څه وکړم؟ دا راته ووایه چې زما رزق دا ډېر زیات کم دی. د هغې لپاره ما ته څه ووایه؟ او دغه رنګې مالي حالات دا زما ډېر زیات ګډوډ دي او دغه رنګې مشکلاتو او تکالیفو کې یم. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته دا وظیفه وښودله چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک بوله ډېر زیات د حلالو شته ورکړي او پوره کاله محترمه دی مالامال ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسایل له ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات ختم کړي او موږ او تاسو ټول دې الله پاک د هر غم درد مصیبت نه په امان کې ساتي. یاد ساتئ محترم ورونو او خویندو، زمونږ دا کومه وظیفه ده دا ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده او ناشنا وظیفه ده. دا وظیفه محترم په کال کې یو پیره دا راځي. نو کوشش وکړئ چې د محرم نه مخکې دا وظیفه یو پیره لازمي وکړئ. نو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو رزق دا به ډېر زیات پراخه کړي. الله پاک به موږ او تاسو له دومره مال او دولت راکړي چې پوره کال موږ په سکون او په آرام او اطمینان باندې به ژوند دا تېرولی شو. دغه رنګې زموږ او ستاسو رزق دا به ډېر زیات سیوا وي. میلمه ته به نه خفه کېږو، دغه رنګې میلمه ته به خوشحالېږو، بل چا ته به پیسې ورکوونکي جوړېږو، د بل چا نه پیسې اخیستونکي نه سازېږو. نو که زموږ ورونه داسې وایي یا زموږ خویندې داسې وایي چې الله پاک دې موږ پاورفل کړي، داسې کړي چې موږ بل چا سره امداد شروع کړو. نو انشاءالله العزیز دا وظیفه ستاسو لپاره ده او تاسو صحیح وظیفه ده شروع کړې ده. انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې زموږ او ستاسو مسایل ختم کړي او دغه رنګې کور کې به الله پاک مکمل سکون دا راولي. وظیفه داسې ده چې یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه له یو سړی رالی، ورته وفرمیل چې ای علي رضی الله تعالی عنه دا راته ووایه چې زما دعاګانې نه قبلیږي. زړه مې شین شو په دعاګانو باندې، الله پاک زما نه اوري، زه څه وکړم؟ زموږ ورونه هم داسې وي، خویندې هم داسې اکثر دي چې هغوی ګیله کوي چې زموږ دعا نه قبلیږي. راځئ دا وظیفه وکړئ، بیا دعا وکړئ، لازما به قبلیږي. د علي صاحب رضی الله تعالی عنه قول دی. دغه رنګه ګیلې ورته وکړه چې ډېر زیات محنت کوم، ډېر زیات خواري کوم، زما رزق دا پراخه کېږي نه، نو څه وکړمه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته دا وظیفه وښودله. زما مالی حالات دا ډېر زیات کمزور دي، مسایل مشکلات دومره راځي چې ما بالکل تنګ مې کړي، کله کله دومره تنګ شمه چې څه وکړم؟ الله پاک نه ګیلې شروع کړمه. وی علی رضی الله تعالی عنه دا راته ووایه چې ما ته یو حل د دې مسلې دا راوښیه. علی رضی الله تعالی عنه ته یو وظیفه وښودله، یو وظیفه، او دغه وظیفه محترمو دغه انسان ژوند دی دی بدل کو. ورته یې وفرمیل چې کله تا د محرم میاشت دا ولیدله چې یاره سبا له محرم دی، یا د محرم میاشت ولیده چې محرم شروع شو او د ماسخوتن د مانځه نه بعد دې دا وظیفه وکړله، ستا ژوند دا بدل شي. الله پاک به تعالی رزق درکړي، تا به الله پاک مالامال کړي، پرسکون زندگی به الله پاک تعالی درکړي. هغه سړی علي صاحب ته وایي چې وظیفه راته وښایه. وظیفه داسې ده د ماسخوتن د مانځه نه بعد به بیا به درود شریف وي 11 پیرې، درود شریف دی ویلي، د هغې نه بعد به په سجده کې پرېوځي. چې کله په سجده کې پرېوتې نو په سجده کې به 9 پیرې، په سجده کې به 9 پیرې به سورة الفاتحه دا ووایي. سورة الفاتحه: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نو سورة الفاتحه با یو پیرا، سورة الفاتحه با اولس پیری دا اوی، بیا با دا سجدین سر دارابر کی او یا رزاقو بسل پیری وی او اللہ الصمد دا با 101 پیری وی. بیا با دا غینا بعد اگده دواو که اللہ پاک تا جڑاو کی او دا غرنگی اللہ پاک تا با پریادو کی اللہ پاک تا دعاو که دا غرنگی اللہ پاک تا وی اللہ پاکا زمانہ دعا قبول کی دا غرنگی اللہ پاک تا پریادو کی پروردگار رزق را سیوا کی مال و دولت را کی عزت را کی صحت را کی دا غرنگی نوکری دا اللہ پاک نغواړي نوکری اللہ پاک تا دا غرنگی وریادا کا چې کوم سیز تر الله پاک نه غواړي دغه سیز د الله پاک نه غوښتل شي ستا کوم مرام وي ستا کوم خواهش وي دا ټول الله پاک ته مه ته کېده ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو لازم نه اوري. یاد ساتئ چې د وظیفې شرطونه دا چې موږ به مونځ پابندۍ سره کوو او دا رنګې د قرآن مجید تلاوت به کوو او ځان به د ګناهونو ساتو ان شاء الله العزیز. الله پاک به زموږ او ستاسو اوري، الله پاک به زموږ او ستاسو هر یو څیز محترمو دا به قبلوي. نو کوشش وکړئ چې دا په خپله موقع او ډېره زیاته بهترینه ده نورو خلکو سره هم شیر کړئ چې هغوی نه داسې قسم لا وظایفو نه فایده والي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.